هدایت کی د پاره د متقیانو، هدایت ته د متقیانو د پاره، د متقیانو ته هدایت ده. الله وینا هدى للناس، تمام جن و انس هدایت ده. خدا متقیان ولی وی فائدت متقیان اخلی، مسلمانان ته فائدہ اخلی، خواه فائدت دی اخلی. هدى للناس هدایت کی جن و انس تا، تمام جن انس پس مکه چې څوک انس او جن دي ټول ته فائدہ. هدى للناس هدایت کی جن و انس تا، ناس ہوئی ناس اعلی دی، جن پہ عطف دی. ہدایت کی رہنمائی کی نجات ور گئی مومنان ہوتا وہ فائدہ نسوک اخلی. هدى للمتقین ہدایت کی متقیان ہوتا، متقیان ہوتا ہدایت کی. نو دا د دې معنا ځکه کوم چې تاسو هم خوشاله شئ، امونږ هم خوشاله شي چې خدای په دې کې راولي. هدى للمتقین ہدایت کی متقیان ہوتا. او زه متقین پیژنم چې متقی څه ته وایي، ښکري سی پټکې څه به یي، د متقي څه نشانې دي، څه علامې دي د متقي. نو الله راته وایي ښه د متقي یو نشانه علامه دا ده، یو عمل به په دې کې الذين هم الذين دا متقیان کسانی یؤمنون بالغیب چې ایمان راړي په غیب باندې. غیب به مني. غیب څه مطلب؟ جنت، دوزخ، میدان، پولیس صراط، ملائکی، دا د غیبونه دي. جنت د غیبونه دي، موږ نه لیدل. دوزخ د غیبونه دي، موږ نه لیدل. پولیس صراط د غیبونه دي، ملائکی د غیبونه دي. میزان وندع الموازین القسط لیوم القیامه د غیبونه دي. حساب کتاب د غیبونه دي. دا ټول دا مسلمان منی چې دا بکیږي، مانه به تپوس کیږي. ښا یؤمنون بالغیب ایمان راړي په غیب باندې. نو غیب وي او حاضر ونیولې، دا حاضر به نه مني چې اسمان زمکه بر بحر دا ظاهر به نه مني. هغې کې اتفاق دی د کافر او د مؤمن د دواړو. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. کته دې کافرو نه سوال وکړي چې او زمکه اسمان چا پیدا کړی دي، نو دی به وایي الله. نو پای کې اتفاق دی. یؤمنون بالغیب ذکر ویخا ایمان راړي په غیب باندې. دا غیب مصدر دی، یطلقو دا اطلاق کیږي په دواړو باندې. مصدر مبني للفاعل، مصدر مبني للمفعول. یؤمنون بالمغیوب ایمان راړي په غیب، غیب او اشیاء باندې. ويؤمنون بالمحسوس ایمان راړي په محسوس باندې. ښکارم مني او غایبم مني، ملائکه مني. ډیر خلک د ستا په ملک سر سید احمد خان د ملائکو نه منکر دی، وایي ملائکه نشته دی. هغه دور نیولې ده دلته غونډو نو هغه د وجه نه دا پرې خو دی. دا سالالي نو دې دا یو غونډو نو دور ګیره پرې وځي هغه په پټه کړه. یؤمنون بالغیب وایي ملائکه نشته دی. ډیر خلک د عذاب د قبر نه مني، ډیر خلک د ملائکه نه مني. کافر حکم یې څه دی؟ کافر، مسلمان نه دی. یاد ساته هغه زموږ رهبران دي. ولې د انګریزانو تالی سټ دي که نه؟ نو چې د هغې چا تالی سټلې هغه خو لوی سړی. ویقیمون الصلاة ایمان به راړي په غیب باندې. وشي لله غیب السماوات والارض، الله د پاره غیب د اسمانونو او د ځمکو. یو علامه د متقی څه ده؟ نشانه یؤمنون بالغیب ایمان راړي په غیب. شکر دې مونږه تاسو نر او ښځې قمقل هوښیار لوی او ټول دا منو په دې شکر وباسئ. ښه داسې وخت به راشي بیا به دا څوک نه مني. دویمه نشانه څه ده؟ علامه څه ده د متقي؟ ويقيمون الصلاة قائمي قدروي ادا کوي منځونه. نو موږ یو وي نو روزه خو نه وي، عبادت بدني کوي. ويقيمون الصلاة عبادت بدني کوي.
موزي وي روجه ور سره ده عبادت بدني ټول کوي ښا موز کوي روجه نیسي نفلونه کوي دا ټول پکې راځي ويقيمون الصلاه اعلی ذکر کړه نور په عطف شو دا دویمه علامه ده خدای مؤمن متقی به پیژني ومما رزقناهم ينفقون او بعد دا هغه مالونو نه چې ما ورکړې دی لره دی خرج کوي د الله په لار کې زکات مراد ده زکات وي ورسره صدقه مراد ده خیرات مراد ده ټول مراد ده نفلی ده مستحب ده هر یو شی چې دی هغه ورسره مراد ده عبادت بدني کوي ښا عبادت بدني وي ومما رزقناهم ينفقون بعد د اعمال چې مول رودي کړي نفقي خرج کوي د خدای په لار رزق څه ته وایو ومما رزقناهم رزق ته جوړای ته وو ته شملو ته پخړی ته دې ته رزق وای میوه ته رزق وای نه ساده سړیا شر مواقف وای یو معتمد کتاب دی شر مواقف وای رزق څه ته وای ما ينتفع به الحي هغه چې نفع اخلي پای باندې ژوندې شي دا هوا تاسو لګردي دا هوا رزق دی ښا وبوم رزق دی دا سورم تاسو د پاره موږ د پاره رزق دی ما ينتفع به الحي هغه چې نفع لري پای ژوندې شي زمونږ سوره سيزونو باندې نفع اخلو ټول زمونږ د پاره الله رزق ترولې ته چې یخ سوري ته ورشي رښتیا وایا شکر واته کنا د ونه سورې ده د کوټې سورې ده جمعات کې ده کور ده اجره کې ده او چې سوري ته پریو دی او پکې درته ولګي نو بل شان خوشاله شي رزق ته وای ما ينتفع به الحي هغه چې نفع اخلي پای باندې ژوندې شي دې ځمکه باندې موږ نفع اخلو دا موږ رزق دی رزق ته پیدا کیږي دا هوا هم رزق دی باران هم رزق دی دا سورې هم رزق دی دا ټول په رزق کې راغی ښا مما رزقناهم ينفقون چې ما ولې روزي کړې دی نفقه کوي بل له ور کوي مطلب دا دی د الله په لار کې خرج هم کوي ښا د الله په لار کې خرج کوي ولې خرج کوي دې شوم نه دی خرج بکې یو اصحابي ته رسول پاک صاحب تجامع غستي هغه وی تا ته واما بنعمه ربك فحدث چې خدای دې دومره مال درکړي خي جامع غونډه وشوي اظهار کوا چې الله دې یو نعمت درکړي او شومکی کما رزقناهم مال روزي کړي دي ذکر شومکی کما حدیث شریف کې راځي مشکات شریف بخاری ټول دا حدیث راوړل دي هر سحر وختي هر سحر ملائکی आवाज کوي دو ملک دی هغه आवाज کوي یو ملک आवाज کوي اللهم اعط ممسكا طلفا یا الله ورکی شوم سړی لره هلاک خدای دې شوم له ارث هلاک کی ملک دا आवाज کوي ښا زنه کوم ته نه کې مونږ یو رومنا رسول پاک راته وینو واوریدل هر سحر ملک دا आवाज کوي چې سحر شي اللهم اعط ممسكا طلفا یا الله شوم سړی له هلاک ورکی دا خو شوم د اسم جامد ته گاونډي وګه دې اجز خیال نه ساتي خپل په خرج نه کوي په نیمه کې ډوډۍ خوري یو سړی وغه بوتلو ظالم دومره شومو چې په ماړه کې ډوډۍ نه خوړه ډاکټر وی د کلمي او چی شي وی دي د لوګینا خپل مال نه خوړو لولي مربي دي لولي جاګيري دي لوګي کلمي د لوګي چې شي وی کنه دا یاد ساتي ښا دای باندې خدای نو پر اسو کې داران دي دا خو بل ساتي خصو کې داران دي نر بچی ښا موګي بدای کې منډي اسو کې داری د امنو لکایو الکه چې تا پیدا کړی په حرام او په دروغ او په دوکه باندې د ټینګ شویا ښا او غیب به مزي کوي ایوه په چرسونس کې خدای ها بل ملک واسطه کوي
اللهم اعطي منفقا تلفا منفقا خلفا یا اللہ سوچ خرچ کی غلا ورکی اغملک آواز کی سوچ خرچ کی غلا نور ورکی نور ادا مخ کی اسم جامد دے دل مور کی اللهم اعطي ممسكا تلفا ده مال هلاك کی اللهم اعطي منفقا خلفا دل نور ورکی نور ورکی ورپسی نور ورکی نو ملک آواز کی استاذ خوخه ده چې هر یو آواز کې ځان راولي ښه هغه خوخه د میرمنې که پسې خوري که میرمنې خوخه ستاسو ده خو د متقي دوه صفته بیان شو یؤمنون بالغیب یو ويقيمون الصلاة دویم ومما رزقناهم ينفقون دا دریم صفت ده متقي وپېژندوې شکر دې دا خوراکشته ده که نه په دې هم خوشحاله شي نور تاسو هم د کرکڼې سر کونه نه پېژنئ په دې خوشحاله شي والذین یؤمنون بما انزل الیک مؤمن متقی هغه دی چې ایمان راړي په هغه کتابونو چې هغه کتاب چې ما نازل کړی تا ته اولي قرآن ذکر کول د قرآن عظمت لوی دی په ټولو کتابونو باندې اعلی کتاب اخیری کتاب قرآن دی نو دی اول ذکر کو والذین یؤمنون بما انزل الیک په هغه کتابونو چې ایمان راوړي په هغه کتاب چې ایمان راوړی دی بما انزل الیکا رسول پاک ته وایي په هغه کتاب چې نازل شوی دی تا ته په هغې ایمان راوړي نو قرآن به منې موږ به پې اول ایمان راوړو په ټولو کتابونو په ټولو صحیفو باندې ایمان راوړو وما انزل من قبل ایمان راوړي په هغه کتابونو چې نازل شوي دي په خواستانه درې د پاسه سل کتابونه نورو صحیفو سره صحیفې او کتابونه درې د پاسه سل نورو په دې ټولو د ایمان راوړي چې د الله د جانب نه راغلي دي حق کتابونه دي زمونږ ایمان دی و چې قرآن راغی درې د پاسه سل کتابونه منسوخ کړل ولې منسوخ کړل د درې د پاسه د سل کتابونو مقصد په قرآن کې پروت دی مطلب په قرآن کې پروت دی مقصد او مطلب په قرآن کې پروت دی هغه مقصد قرآن کې چې پروت دی مهیمنا علیه مشتمل دی په ټولو باندې ټول علوم په قرآن کې پراته دي د هر کتاب علم په قرآن کې پروت دی د هر کتاب هغه اصول قرآن کې پراته دي بما انزل الیک وما انزل من قبلک په هغه کتابونو چې نازل شوي دي په خواستانه دا څلورم شخه د متقي صفت دا څلور صفت نو دا خو په موږ ټولو کې دي شکر وباسئ دا شکر دی په ټولو کې دا پنځم صفت یې څه دی وبالآخرة هم یوقنون په آخرت باندې دی یقین کوي چې راضي به آخرت من چې راضي به حساب کتاب به راسره کېږي نو موږ ورته روزان تیارو مونځ کړی وظیفه کړې عبادت کړې نفلونه کړي خدای یاد کړي ذکر کړي لګیا یو ځان سره د آخرت ته ځان تیارول دي تاسو متقي وپېژندلو زما مقصد د خبرو کې دا دی چې دا امیانو متقي وپېژني چې د متقي څو صفات دي اول دا دی یؤمنون بالغیب جنت دوزخ پیلو اور سب منیپولی صراط میزان ويقيمون الصلاة دویم قائمی با ادا کوي به مز اروجا ومما رزقناهم ينفقون زکات او صدقات دا درې صفات شو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک خپل کتاب منی قرآن باندې ایمان راړي هغه زده کوي هغه وایي وما انزل من قبلک هغه چې نازل په خواستانه وبالآخرة هم یوقنون په آخرت باندې یقین کوي چې راضي به نو چې راضي او شی هغې له تیارې په کار دی که نه دا ذکر دا عبادت دا چې قرآن ذکر کړ دا یې تیارې درونو دا مخکې چې ذکر کړ که نه تقوا ایمان په غیب باندې عبادت بدنی مالی دا ایمان په ټولو کتابونو عمل په قرآن باندې دا د آخرت تیارې دی وبالآخرة هم یوقنون په آخرت دی یقین کوي چې راضي به
نو الله تعالی وی دا پنځه صفات چې چا کی اولئک علی هدن دی په هدایت باندې دي من ربهم د جانب د ربنا واولئک هم المفلحون دا کامیاب دي بهرمن مفلحون منعمون انعام کرده شو دا خلق دی نو ګوره تاسو مونږ د یو ایمان شکر نشو ادا کولی چې الله را کړی دی شکر وباسئ په دې وخت کې په دې زمانه کې دا د کفر او د الحاد زمانه ده چې الله مونږ تاسو کلک په دې باندې ثابت ساتي او دغه باندې الله تعالی دې زمونږ بچي زمونږ واړو نر او ښځې ټولې دې الله کلک وساتي خدای دې زمونږ ستاسو نه رضا شي خو نن تاسو متقي وپېژندخه چې د متقي دا پنځه صفات دي او دا پنځه صفات په پیغمبرانو کې دي دا پنځه صفات په اصحابانو کې دي دا پنځه صفات په اولیاءو کې دي دا پنځه صفات په سلف صالحینو کې دي دا پنځه صفات په ما تا کې هم دي وغی کې کاملو په کمال سره او من کې اله ذلیږي من کې اله ذلیږي الله دې مونږه تاسو کلک مؤمنان کې ښه او الله تعالی دې مونږ له استقامت راکړي